السلام علیکم. نن به د چک په باره کې یو څه معلومات درکم. کله چې هم یو کس یو چک چاته ایشو کړي او هغه چک کیش نسی، بیا میمو پې ولګېږي. څه ټایم چې میمو ولګېږي چک باندې کیس وکړي، اف آی آر کېږي. اف آی آر په دې مد کې کېږي 489 اف تعزیرات پاکستان په تحت باندې دا دفعه پې لګېږي. د هغې دفعې څه مطلب ده؟ هغې دفعې کې کومې سزاوې دي، تر کومه حده چک څونه پیسې کومې سزاوي، دا ټولو معلومات. چک چې دا دفعه کومه پې لګېږي هغه دا مطلب ده چې د په بې ایماني باندې په غلط نیت باندې دا چک ورکړی وو. نو کله چې هغه چک نسی کېش، بیا که چیرې چک کې پیسې وې په 50 لکه سره تر 1 میلیون تر 10 لکه کمی او 10 لکه وي، د 3 کاله سزا ده. یا بیا تر 10 لکه بالا وي تر 50 لکه کښته وي، د هغه بیا 15 کاله سزا ده. او که چیرې تر 50 لکه بالا وي تر 1 کروڑ کښته وي، د هغه 2 کاله سزا ده. 2 کاله سزا. او دا چک کې چې څونه اماونټ لیکلی ده هغونه جرمانه ډبله جرمانه پې لګېږي او دا سزا هم ورکړل کېدی شي تر هغه ټیمه پورې چې دی دا ثابته نه کړي چې مسله د ما نه وه، د چک نه وه، د بینک مسله وه. بینک دا چک نه کو ورته کېش، ما په بینک کې پیسې وې یا دا و یا پره و یا د ما قصور نه ده، دا شی دی ثابته نه کړي، په هغه چک په مد کې دته دا ټوله سزا ورکړل کېدی شي. تر 10 لکه کمې، 1 میلیون سره کمې، تر 50 لکه ور بالا وي، دته 3 کاله سزا ده. او که تر 10 لکه بالا وي تر 50 لکه کمې، دته 15 کاله سزا ده. که تر 50 لکه بالا وي تر 1 کروڑ کښته وي، بیا دته 2 کاله سزا ده. 2 کاله سزا. او سره له سره په دا چک باندې هر څونه اماونټ لیکلی د هغه ډبل جرمانه به هم پې لګېدی شي. دا مختصره معلوماتو چک باره کې. او د چک پیسې یا د یو قرضداري پیسې یا د کاروبار پیسې راکشنې لپاره چې ده هغه د تا په سیول دعوه لګېږي، سیول دعوه لګېږي د هغې دعوې په مطابق باندې هغه ته ریکوري سوټ یایي، هغه مطابق باندې د تا پیسې هغه ډېر تیز پروسیجر ده. لکه یو عام دعوه چې ته وکړې هغې دعوې کې جواب ورکولو دپاره قانون 3 میاشتې ټایم ورکوي چې 3 میاشتې بعد هم د پر ټایم ته جواب ورکړي، جواب دعوه چې ورته یایي. که چیرې دی جواب دعوه په 3 میاشتې کې ورکړي او په چک کې چې د صرف 10 ورځې ده او جواب دعوه راوړنې حاضرېده، عدالت دا اډر هم کولی شي چې دا کومه پیسې تا په چک کې لیکل شوې پیسې دي، دا پیسې ضمانت جمع که، بیا له هغه بعد په 10 ورځې کې ماته راسه جواب راکړه. نو دا مختصره معلومات ول ستاسو ته مې پیش کړل. الله حافظ.